سراله او 2 رکعات دي شوي دي یا 3 رکعات شوي دي یا 1 رکعت شوي دي صحیح ده او دیراله الله اکبر وو نو چې مولوی صاحب سلام وګرځو د چې بیا ودرېږي نو آیا سبحانك اللهم د به مون شروع کوي کو نه بسم الله الحمد د به مون شروع کوي یو دا سوال او د دویم دا سوال چې کم رکعاتونه دي شوي دي او د بیا ودرېږي نو آیا دغه رکعاتونه به ډک کوي او کو تش کوي نو ډېر اهم سوال دی ډېر ملګري دې باره کې تپوس کوي ښه اوې نور موږ کمې کاپرې کونډې کو خدای یو مونږ دی چې دا موږ له نه راځي نور به موږ څه کوو او دا خو ویډیو دا سیټ ته چرته کېنه او بسې په خپل واوره نو بس هغه کم کو غلطي ملتي بکی هغه بدني ستوځي څوک بدنه خبر هم نشي پوه شوې نو مهرباني وکړئ دا ویډیو په قلار وګورئ ګورئ لاول به راچوت کړو چې آیا ودرېږي سړی ابه تش کې او کو ډک کوي دغه رکعتونه نو ګورئ مثال کے طور پر د ماسپښین مونږ دی صحیح ده مثال کے طور پر در کو د ماسپښین مونږ دی 16 رکعتیزه مونږ دی فرض دی مولوی صاحب ولاړ او 2 رکعاته د یو کس نشوي دی رااله مولوی صاحب 2 رکعاته شوي په 3 رکعات ولاړ دی او دی رااله الله اکبر وایو نو ټول نه مخکې چې الله اکبر وایي کنه نو بس غلې به ودرېږي صحیح ده سبحانك اللهم بنوي بس الله اکبر بس غلې به ودرېږي اګو جهري مونږ دی یعنی په کم مونږ کې چې قرات په جهر ویل کېږي په ښکارا او یا په پټه مونږ دی نو کو امام صاحب الله اکبر وی او ته دویم دریم رکعت کړل سبا کې الله اکبر به بس بیا به خاموش ودرېږي صحیح ده یو خدا خبر ده دویم دا خبره 2 رکعات یو کس نشوي دي او غراله او الله اکبر یو مولوی صاحب سره ودرېدو مولوی صاحب سره 2 رکعات وکړه صحیح ده دی بیا ودرېدو نو چې کله دی بیا ودرېد مولوی صاحب سلام وګرځو او دی ودرېدو دا 2 رکعات مونږ کوي نو دی به څه کوي دی به سبحانك اللهم نه مونږ شروع کوي ښه کله چې سلام وګرځي کنه او دته چې کوم باقی مونږ پاتې دی کو یو رکعت 2 دي کو 3 دي کو څومره دي ښه د کله بیا ودرېږي نو د بیا سبحانك اللهم نه مونږ شروع کوي سبحانك اللهم بحمدك بیا چې هغه دویم رکعت کله کوي نو بیا بسم الله الحمد لله مونږ شروع کوي دا خبرو ختم شو صحیح ده ښه اته نو 2 رکعت شوي دي 2 رکعت دی رااله د ماسپښین مونځ چې کله دی ودرېد کنه نو دی به اوس ګوري چې آیا دا 2 رکعاته ډک دي او کو تش دي نو جناب د ماسپښین مونځ خو 4 رکعات دی کنه نو لاولني 2 رکعاته څه دي دا ډک دي ډکه او د دنه دغه 2 رکعاته ډک شوي دي نو دی چې کله بیا ودرېږي کنه او سبحانك اللهم نه مونځ شروع کی نو دغه 2 رکعاتونه به ډک کوي ښه پوه شوئ 2 رکعاتونه به ډک کوي ښه مثال کے طور پر د دنه 3 رکعات شوي دي د ماسپښینی یعنی د لاولني 2 رکعات ډک دي او د اخیرنه یو رکعت تش دا 3 رکعاتونه دي شوي دي نو چې کله مولوی صاحب سلام وګرځي او د کله ودرېدو نو سبحان مون شروع کی نو د لاولني 2 رکعات سدي دا بډک کی صحیح ده پوه شوي بیا چې هغه 3 رکعات ودرېدو نو هغه 3 رکعات چې تش دي اب تش کی چې څنګه په ترتیب کې ته قضا شوي اقشن په ترتیب کې به مونږ کوي ښه کو ډک تی نشوي ډک پکې چې کله ودرېږي او کو تش تی نشوي تش پکې مثال کے طور پر د ماښام مونږ دي سه 3 رکعات او دا کس په اخیرنی رکعات کې رااله مولوی صاحب سره اخیرنی رکعات را لاندې کو اخیرنی 3 رکعاتو او 2 رکعاتونه دي شوي دي صحیح ده نو د چې کله بیا ودرېږي نو دا 2 رکعاتونه ډک دي صحیح ده دا به 2 رکعاتونه ډک کوي ښه صحیح ده یا مثال کے طور پر یو کس د ماوستنی مونږ او په اخیره کې رااله به اخیری بیخي اخیری قاعده چې مولوی صاحب سلام ګرځي او دغه نه مخ کې رااله نو دنه 4 رکعاتونه شوي دي 4 رکعاتونه نو د چې کله بیا ودرېږي سبحانك اللهم نه به مون شروع کی او بیا بس کوي د لاولني 2 رکعاته بډکو کی عام چې څنګه عام مونږ کې د ماوستنې ځان ل چې کله ودرېږي او 2 رکعاته لاولني 2 رکعاته بډکو کی او بیا به هغه چې کله هغه رستنی 2 رکعات دي هغه به 2 رکعاته سو کی هغه به تشو کی نو به خبره پوښي ای خبر ډېرې او سره یو چې د مولوی صاحب سره رااله کنه نو چې کم رکعاتونه د نشوي هغه ته به ګوري کو ډک ته نشوي ډک پکې او کو تشت نشوي تش پکې صحیح ده او مولوی صاحب سره رااله او مولوی صاحب مون لګ مخ کې بوتله د لاولنی رکعت په اخره کې رااله یا په دویم دریم رکعت کې رااله او ته چې کله بیا مولوی صاحب سلام وګرځي او چې کله بیا ودرېږي نو سبحانك اللهم نه به مون شروع کې صحیح ده بیا په دویم رکعت کې بسم الله الحمدلله بیا په دریم کې بسم الله الحمدلله نو دا په دې حساب کتاب ټول ځان پوي کوي صحیح ده ځکه چې دا ګوره یو مونږ نور مونږ سو کنه په 15 کال مونږ به کړی یو باندې قبول شوی نو په دې باندې ځان پوي کوي صحیح ده جی روانه ویډیو زما د جمعې د ورځې ده چې د جمعې په ورځ کې فرض څومره دي سنت څومره دي